زمونږ فضل منان صاحب اوس راغواړو هغه کس کوم چې ستاسو زموږ ټولو ته انتظار دی ان شاء الله زمونږ د باجوړ را روان کامیاب امیدوار دی د نوجوانو د زړه سره د باجوړ کپتان ریحان زیب خان ریحان زیب خان زنده‌باد زنده‌باد بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ټول مخکې د دې علاقې غیر مشرانو سپینګلو امزولو کشرانو زما غریب ریحان صاحب سلام قبول کړي او بیا مې معذرت قبول کړي لیټ عالم یو خو لیټ راوته بل په لاره کې زمونږ سره د ترکۍ نه وه مختره پاټک نه د نوي کلي دا ملګري ما ته معمول کړه د مریړو نه چې کوم زمونږ ملګري په لاره کې د هغې د وجې موږ هېر شو دا مخه لږه کولاو کړي زه لیټ راورسېدم او کوم ملګرو چې په لاره کې په موټرسایکل باندې زمونږ سره راغلو مرګېټه وکړه آی ایم تھینکفل ټو ایوریون او تاسو زما ورونه یاستئ تاسو چې کوم افرټس وکړو زه هم شکرګزار یم وخت د مانځلو مشر راته وویل چې جمع په باندې نو خیر ده موږ به خپل مونځ وروسته وکړو یو دوه درې خبرې ته کومه او زه هغه سیاسي سړی یم نیمه چې هغه دروغ و د هغه په حکم او بیا سبا له هغه شی نه وي او بیا مې ګریوان ته لاس اچوي نو سبا خبره ته کوم په یو خبره باندې ځان پوه کوي په یو خبره ځان کلیر کړي د مازدیګر وخت دی انسان هېڅ هم نشي کولی چې هر څه کوي خدا پاک کوي دا یقین او عقیده چې کله زموږ جوړه شوله نظام به په خپله باندې ټیک شي که انسانانو کولی شولی زموږ په علاقه باندې ګورنر تېر شو ګورنر پکار خو دا وه چې ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی د خپل علاقه خو به بدل کړی وی که ګورنر که نور باجوړ نه شو بدلولی نو هغوی خو به بدل کړی وی که نه منشتران تېر شو وزیران تیر شو لوی پیسو والا سرمایه‌دار تیر شو چې هغو څه بدل لږ د ریحان صاحب غریب بدل څه بدل کړي زما نه مه غواړئ د خدای نه وغواړئ د خدای پاک نه هر څه خدای پاک کوي خو یو خبره ته کوم انسان یو کار شي کولی انسان یو کار شي کولی او هغه دی نیت او کوشش موږ به خپل نیت کوو موږ به خپل کوشش کوو باقي هر څه کوي خدای پاک کوي نو زه چې نن تاسو ته ولاړ یم یا سبا بل چا ته ودرېږم په دې خبره یقین وکړئ زما ضرورت ولې پېښ شو باجوړ کې پکار دا و چې دا ټول وختونه ودرېږي دا غټ غټ خلک موږ لېږو سملانو له دا غټ غټ وزیران شي ګورنران شي منشتران شي نو چې دا خلک شته موږ ته څه ضرورت پېښ شو څه ضرورت و دا قیادت ته خو ځان نه غټه ذمهداري ده صحابه به د دې دوشي نه ځان ساتو یو قیادت یو امامت دا امام چې کله ته امام یې ته د هر مقتدي ذمهوار یې چې ته په مانځه کې څه وې څنګه مونځ کې څه سوچ کې ته د هر مقتدي ذمهوار یې یو قیادت چې ته کله قیادت کې رهبري کې ته په دې مشکونو کې په دې ترکۍ کې په دې زري کې په دې سپچۍ کې په دې ولیسم کې د هر یو ورګري ته ذمهوار یې ته چې سمېله نماینده لېږې زه دې له نه لګم دلته خو نظام بدل شوی دی زه یې مینه ولګم چې مینه صاحب تو په اسمبلی کې ودرېږې زما لپاره به څه کوې قانون سازي به کوې زما لپاره به ته بلز راوړې زما لپاره به ته ریفارمز راوړې زما خبره به کوې چې زما د دې ترکۍ یو بچی په لاهور کریړۍ ته ولاړ دی چې پولیس خو ته پورته نه شي کتلی کمیټۍ والا خو ته پورته نه شي کتلی چې دا ورته وایي چې نماینده یې ناست دی ته پوه شې که نه کوي بیا په دې ملک چې کوم نظام قابل شو دا عمران خان دا هغه نظام دا هغه مافیا د وجې نن هم په جیل کې غریب ناست دې نظام کې داسې خلک دا هغه مافیا چې د دې دپاره نه خدای شته نه رسول شته نه انصاف شته نه مرګ شته نه جسته شته صرف پیسه پېژني او ما یو ځل خان صاحب ته وویل ما د خپلو خلکو ګیرې ورته وړې ما ویل خان صاحب که دې خلکو پیسې ګټلې پیسې خو بار غلم ګټي په دې سړکونو باندې په دې زور بندر په دې لارو باندې ورپسې والې دا ګاډي لوټ کوي دا هم غلا ده
او دا هم غلا ده چې سیمې ته لاړ شي او د خلکو په کور به د یتیمانانو مالونه لوټ کړي دا هم غلا ده ما مخکې هم غلطه غل ویلی دی اوس هم ورته غلطه غل ویل زه د عمران خان سپی یم ریحانجاب خان ریحانجاب خان زه په د یو خبره ځان پوه کوي چې موږ د عمران خان سره ولاړ یو موږ څه له ولاړ یو عمران خان یو ناره کړې وه ویل زه به څه کومه زه به انصاف قایموم انصاف او هغه به مثال ورکاو د ریاست مدینه صحابه خو غریب خلک وو یو موټی خلک وو هغه معمولي خلکو په دنیا باندې څنګه حکومت وکړو پرشن امپایر رومن امپایر یې ورغړاو کم داسې عمل دی صحابه وکړو هغو څه خو ټانکونه نه وو جهازونه خو څه نه وو لوی لوی مملکت یې راوغورځول هغه صحابه انصاف قایم کړی هغه د خلیفه وخت ګریوان ته بغیر مسلم راپاڅېدو لاس ته ورته ونیو ویل تا زما داسې کړي هغه به جواب ورکاو ما صرف دلته کرپشن شوی ما اواز چوت کو ما ویل دا نه انصافي ده دا غلا ده دا نه دی پکار کله وی ریحان صاحب چا راپاڅولی کله وی چا راپاڅولی کله وی څوک یې لمسوي کله وی څوک یې لمسوي هغه ایمان خان ویلی چې کله زه په دې باندې لاس ونیسم لاس وی دې دقسې بهانې کوي په باجوړ کې هم زما سره دقسې کلي وو خو وخت په عمران خان څخه رالی عمران خان موږ ته متازه شو او دا هم درته وویل موږ ورې بېکاري نه ده کړې عمران خان ما ته وویل زموږ بهادر خلک خو احتمال بهادر یې اولنی قسم چې په باجوړ کې راباندې شپږ دېرش فریادې شوي شپږ دېرش په داسې جیل کې بند کړی وم چې یو 12 ورځې خو ما نر په سترګو نه دی لیدلی او ما ته به یې ویل ته دا پارټي پرېږده ما ویل 100 ځله ته پرېږدم عمران خان نه پرېږدم عمران خان ته پرېږدم زه د عمران خان سره ولاړ یم زه د یو نظریې په خاطر ولاړ یم زه د عمران خان سره ولاړ یم زه د انصاف په خاطر ولاړ یم زه د مرګ په خاطر ولاړ یم زه په دې خاطر ولاړ یم چې دلته یو غریب دی بل مالدار دی دا فرق به نه وي چې دا زما سیکرټري دی دا زما ښه دی دا زما رشته دار دی دا مې ماما زوی دی ته سولر راوایه د ماما رضي په کور یم نباسه ته سړک کوم د تروژي را کوه ته جومات کې سولر کوم خپله سیکرټري را کوه دا د عمران خان نظام دی دا د انصاف نظام دی دا د مرګ نظام دی زما ورونو موږ دغه نظام ټینګول راپاڅېدلي هر څه الله کوي خو انسان کوشش کوي الله په قرآن کې وایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما في انفسهم چې کله کوم قوم د خپل تقدیر د بدلولو کوشش ونکړي الله وایي زه قوم نه بدلوم زه قوم تقدیر نه بدلوم موږ به خپل کوشش کوو ما ورته ویل که انسان به خپل کوشش کوي موږ به خپل نیت ټیک ساتو هر څه د الله په لاس کې دي او دا مې رسه وعده ده ډوزې تناولم دا مې رسه وعده ده دا خو زما حلقه نه وه خو پاټۍ دې حلقې له راوستله ما ویل زما حلقه یې نه اډو یا مې سل ارزو ده ویل نه تېره دې حلقې د اپلای وکړه ما ویل به ما څه کوې خو په چارمن کې یو تکړه ځوان وګوره پولیس هم کې یو تکړه ځوان وګوره په ناوګۍ کې وګوره په ښار کې وګوره 40 خلکو ته اپلایانې کړي ډېر ښه خلک دی بل کس وګوره ورته یې ودروه ما له به یا سل ارزو راکړې او دا غونډ زه خو ولاړ غونډ باجوړ ته وم اوس هم ولاړ یم د دې زه د ښار په حلقه راویشتلم بیا په هغه ټیکټو کې چې کومې خبر راغلی ما ورته صرف دا وویل ما دوو خاندانو له مه ورکوئ 40 خلکو اپلای کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله که زه په دې خفه یم چې ریاضې ته ټیکټ په هغه وخت کې ولې ورکړو زه په دې خفه یم چې کوم سړي حق کېدو هغه ولې ورنکړو آیا عمران خان سپی موږ ولیږو موږ ول التزال ملکو په کریو له ګاډې راوالو لنګې بزې وله خلکو خرڅ کړې قرضونه یې وله وکړه ته ما اسمبلۍ ته ولېږلې ته زما نمایندګي نشي کولی ته ما اسمبلۍ ته ولېږلې زما د باجوړ خو دومره باهمته قوم دی چې په ټول ملک په هر ښار ته ځي تا ته به باجوړی میلاوي یا به ورکول ته روزګار کوي یا به غټ کوي خو ډېر په بهادرۍ او په غیرت سره کوي تا زما د هغه باجوړو سرونه ښکته کړه تا زما د هغه باجوړو سرونه ښکته کړه تاسو په اسمبلۍ کې یو له په خوله پټۍ اړولې وه او بل پاڅېدو کله وایي چپس خرڅوم کله وایي زکات خرڅوم ته د عمران خان سپی دا د عمران خان نظریه ده ته دې خلکو د نظریې په خاطر ولېږلي او تاسو هغه نظریه راواخیسته او د خپلو نمبر لاندې کړله زه راته اوس هم وایم که په دې پي کې 22 په حلقه باندې زما نه څوک هم درته ښه ښکاري هغه له ووټ ورکړي زه راته دا نه وایم چې ما له خامخا راکوي
زه ډېر کمزوری انسان یم دا راته نه وایم چې ما له خامخا راکړئ خو هغه سړي له ورکوي چې سبا له زموږ د بېعزتۍ سبب نه جوړېږي هغه سړي له ورکوي چې سبا له زه په فخر سره یم زه په فخر سره یم چې دې سړي له ما ووټ ورکړی دا زما نماینده ناست دی او ته چې کله خپل نماینده له ووټ ورکړې بیا د هغه نماینده په ولو ده چې هغه تا له څنګه دلته نظام سیټ کوي په دې باجوړ په هره محکمه کې کرپټ افسر کېنولی و لکه د افسران ولګې غله دي دا کون دي باجوړ لوټ کوي لکه په دې محکمو کې سچوګان ناست دي په دې تاڼو کې دا ولې کوي دا باجوړ لوټ کوي لکه دلته دا نورې محکمې راغلي دا نور خلک راغلی دی باجوړ لوټ کوي کله د حق خبره کوي کله وایي چا راپاڅولی او کله وایي چا راپاڅولی خبرونه موږ نه ځو که اوس په پي کې بار اسماني شي ګټلی او قسم کوي چې دا غلاګانې شوې دا ما نه دي کړي یا دغه هم دې کړي دغه هم درته پاتې شي دغه رزه خدای والی خدا به راته قسم کوئ چې نور به د باجوړ د غریبو د کونډو پیسه ته لاس نه نیسم حق به نه خورم قسم په خدای به دې ځای ته اوس داری کښېنم ستاسو مخکې سرنډر کېږم کښېنم ورته موږ له ایمانداره خلک پکار دي سړی د هر څنګه یې خو چې ایماندار سړی دی هېڅ هم دې ماله نه کولی دا د پیسمۍ کې چپ ناست وی خو چې ایماندار موږ د عمران خان صاحب په دغه ایماندارۍ ولاړ یو موږ زړونه دردېږي ولې هغه ایماندار دی هغه انصاف خوښوي هغه میرټ خوښوي نو دولي صاحب خلکو د دې علاقې خلکو انشاءالله الله دې هغه ورځ نه راولي چې تاسو به ریحان صاحب له ووټ ورکړئ او ریحان صاحب به ځان بدل کړي دا مې ورته یو کال مخکې په باریکاو کې موږ جلسه وکړله ما راته ویلي چې خدای دې هغه ورځ ما په ځمکه وردن نه کړي چې زه به ځان بدل کړم زه به ستاسو امیدونه مات کړم زه به ستاسو ضمیرونه خرڅ کړم زه به رباجول په سر باندې سودا وکړم خدای دې هغه ورځ ما په دې ځمکه وردن نه کړي چې زه به ستاسو او دا هم درته وایم کم منتخب کړمه په فخر سره به وایي چې دا زموږ نماینده دی داسې نظام راولو ټول پاکستان ملک اصل داسې تباه و برباد روان دی او موږ به باجوړ داسې یو ماډل جوړو چې خلک په لاهور کې او بیا د باجوړ مثال ورکړي انشاءالله او دا خلک به ریحان صاحب به څه وکړي زما الله پاک ولي دی انسان به څه وکړي الله هم د تکبر نه ډېر وساتي خو زه دا هم چیلنج درکوم که په باجوړ کې زما نه بل قابل سړی و زما نه بل ایماندار سړی و زما په سر تاسو ته قسم هم شاته شیخ ولیدار ریحان صاحب ایماندار زه هم درته خورم جومات ته رسېږم زما سره پیسه به راسه نه وي غریب سړی هم دا راته وایم پیسه به راسه نه وي خو په یو شي څوک زما سره مقابله نشي کولی په یو شي باندې ښه په فخر سره ودرېږئ ښه په بهادرۍ ودرېږئ دا علاقه خو هم د عمران خان ده دلته خو که په حقیقت کې د ستن ودرولې به عمران خان ده او ما هغه خلک نه چې د هغو د وجې وټک بېرته زموږ د بېعزتۍ سبب جوړېږي بازیګرۍ د نور پیروز ناوخته ده دولي سم خلکو موږ به خپل کوشش کوو موږ به نیت ټیک ساتو دا زموږ د دې حلقې د کمپین شروعات دي او زه ورته ریکویسټ کوم دلته نور خلک هم کم د پی ټي آی په جامه کې کمپین کوي زه هغې ته م وایم که تاسو کې تبدیلي راغلي او حقیقي ځان بدل کړی راشي چې زه راته کښېنم خلکو اعتماد شی به هرولی چې زه راته کښېنم چې خلک څه غواړي دا شی منلی چې زه راته کښېنم او که دا نه وي موږ باجوړ په چا نه شروع کوو او دا نور چې کوم ولاړ دي دا خزلې مزلې د دې اوس نور هېڅ هم نشته پیسې ورسوي د پیسو بورې راوسپړي د یو ضمیر اخیستی د بل ضمیر اخیستی د بل ضمیر اخیستی ما ته یو چا ویل زه هم تاله 2 کروړه روپۍ درکړم نو ما ورته ویل چې لکه دا 2 کروړه ته ماله راکړې نو سبا له ریشن وګټم ویل بېرته به یې راکړي نو مال زه به تا ته کوم ځای نه درکوم د دې ولي صاحب د خلکو سرکاري کړی په ځای به خرڅوم ماشینان به خرڅوم یو ما سکرټر کې راولي نو محکمو ته به صاحب پیسې غواړي او دا مو واورئ زما په دې مرګورو کې کم کس بیمانه و او تاسو ته پته وه چې دا سړی غل دی ستاسو د ایمان نه سلامت دی چې ما ته راوښی وه چې دا سړی غل دی زما سره نه ګرځي زه درته اوس نه وایم که داسې خلک زما سره ګرځي که زما سره ډېره ګرځي دا ریحان صاحب په سبا یې مینې شي او منستر شي یا مې مینې شي ما له به په کوټې سره باندې سوزر ولګي او زما به ځان نه ګوري او مزې به کومه بجلي هم استعمالوم قسم په خدای قرآن ویلی که د خپلې کلو خبره هم کوله د علاقې خبره هم کوله ما ته به د خپلو کلو خبره کوئ د علاقې خبره کوئ زه به یې اورم
کدی لرازی زو سامان دوامه ابه مصطفی نیول شینا کېږم چې صاحب لاندې صاحب باندې والله په تمانچم باغه وخت ولم چې مخې لراله نو دا څه خلک زما په الله باندې مرګور یقین دی کوم تاسو ته ولاړ دي کنه زما اوس پوری څنګه شته زما سره ولاړ زما مخکې امید دی چې زه ځان نه غل نه ما زما زه خپل غل مرګره نه منم چې زه ځان نه بیمانه نه ما ځان سره بیمانه نه منم که زه غل شم او بیمانه شم دا ټول بیمانه چې الله دې غورز نه راولي او دا موږ د خدای نه سوال کوو چې یا الله که ستا پکې رضا یا الله ستا پکې خیر یا الله درې حاضر نه به ګلداد خان جوړې خدای ما چې مینه یا ای پی نه کی څنګه سره حاضر کړم زه دلته سباله داسې نمائندګي کو چې سباله بل نماینده تر کمپین ضرورت نه داسې نمائندګي به انشاء کوم ډېره مهرباني الله کامیاب لره او زما په دې وخت کې بلم ضرور خبر کوم خلک و چې خان را پاتول ما خو په وخت کې د کرپشن خبرې کړې نو خلک به چا را پاتول خان لم لا نو جاري هانته څنګه کې وارو پار دي خطا شوی هغه غریبان د خو ولا راځي هغه زه خو یو قابلیت دی هغه پیسې ده او د مهنت مقابله پیسې نشي کولای دا یاد ساتي ورګه زمونږ سره مهنت ده جذبه ده لګن ده ویژن ده منشور ده خبر ټي وي کې خبر ټي وي ولا غلم دا ټول ناش په قطار باندې دا ګورنرانو کې یو پاتې کې وځه بدا کوم الکه شرمېږي نه تاسو خو 15 کال وینو تاسو څه وکړه لکه سړی باري جو ځل باري تیر کې بیر تراشي وځه بدا کوم یالله پویا کا لګ د اخلاقیاتو نه دا خو خلق دی دا خو میډیا ده هر ځوان پویا دی نو څه خبره کو موږ به څه ګارانټي کوو ان شاء الله باقي دا وخت ثابت دی پر هغه مخکې الزامونو ما یو سړی ته غل ویلو دا هغه څوک محمود خان او زه ونه ول په 3 ام کې ونه سنل محمود خان چیرته ناشته پرویز خټک چیرته ناشته زه په زمان پارک باندې کله ولدا باندې راځي ولدا چاره پاتول نن پرویز خټک چیرته ناشته د غلو خلاف یو ایماندار به مرګرتیا کو او چې ایماندار د دشمن زمون بیاري د ټولو غلولا دا یو خبره تخیری کوم اذان مون قضا کیږي رانه چې تاسو کله پولیس سټیشن لږه زما خو نو وس کیږي کې زما سګاړې نه زما په پوسټر نه لګیدلی هماره تخپل بیانیه مخه لګي خو دا باقي تاسو کار دی که تاسو یو کس مطمئنه کو چې حاضر له وټ ورکا دا رسواده کوم چې کال پس 2 کال پس 15 کال پس په دې باندې پخیمانه نه چې مار دې د لپاره کمپاین کړي یا دې له ما وټ ورکړي یا مې دې ادا کړي دا رسواده کوم باقي دا وخت ثابتې چې څوک د تاریخ په صحیح لار ولاړ وي ان شاء الله عمران خان تم دعا کوي ځان تم کوي پاکستان تم کوي او خپل باجوړ تم کوي موږ مټول یو کیږو خاص ځوانان به یو کیږو او دا باجوړ به ان شاء الله یو ماډل جوړو ومالنا الا البلاغ